السلام علیکم ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې د نننی ویلاګ سره حاضر دی. ګرانو کتونکو زه په نننی ویلاګ کې په څلورو ایشوګانو باندې خبره اترې کوم. لومبي هغه چې زموږ د 400 نه خلک اغوا کیږي، ولې اغوا کیږي او څنګه اغوا کیږي، د دې صورت حال به بیانو. دویم آرمی چیف جنرال عاصم منیر د پاکستانی عوامو په زړونو باندې راج څنګه کوي، دا ټیم خیرو ولې دی، په دې باندې به خبره اترې کوم. دریم یو وار بیا په پښتونخوا کې بدامني شروع شوې ده ورسره په بلوچستان کې، او الیکشن خو هم په سر راغی او په دې کې یو شمېر فوجیان شهیدان شو، امولس شهیدان شو، په دې باندې به خبره ترې کوو. دریم د 400 د شیرپو یونین کونسل او د زیم یونین کونسل د بجلی مسله د سیاسي خلکو خاموشي دوی بیا ووټ غواړي، په دې باندې به خبره ترې کوو. ګرانو کتونکو لومبي زموږ د 400 نه ورځ تر ورځه خلکه اغوا کیږي کچې مکاني ته، کوم چې په سند او بلوچستان او د پنجاب په بارډر کې او دغه سیاسي خلکو د ځان لپاره یو بل ریاست جوړ کړی دی. خلک اغوا کوه، په لکونو کروڑه روپۍ ته اخله او په هغوی انویسټ کوه، او د دغه خلکو وړاندې ریاست ناکامه شوي دي، ادارې ناکامه شوي دي. ولې هغوی سره هغه دشکي، هغه وسله او دا ډاکوان د کلونو راسي په دې ملک راج کوي. بل موږ پښتانه په شارټ کټ کې ځان مالدارو، نو لالچ خو موږ کې ډېر زیات دی، پیسې ته خو نه وي شوي د هغې دپاره. خو دا بمي چودنې کېږي نو دا هم څوک کوي څه ده، انډیا نه موږ پسې کسان نه راځي، نه د امریکې اسرائیلو نه راځي، خو د دې ځای خلکو له پیسې ورکړي او دلته کې بمي چودنه وکړي. یا دلته کې چې کوم ځوان لسم وکړي نو چې د بل بنګلې ته وارې خطا شي چې دا بنګله څنګه جوړه کړې ده، نو یاره دا خو د پوډري بنګله ده، هلکه څنګه پوډري شو یاره، دا د عمان د لارې د پاکستان نه سعودي عرب ته او دوبۍ ته او نورو ملکونو ته دا زهریله مواد وړي، په هغې کې پیسې ګټي، دلته دا بنګله جوړه کړه. نو هغه هم به د اراده وکړي ولاړ شي، نو اکثر ته سر کټ کړي او ډېرې خویاندې په دې کې کونډې شولې. د دغه ایسپروشو لپاره ټوټان ګرځي نن سبا کلو په کلو، هلکه بهر ملته ځي، راځه عمره هم د باندې وکړم او پیسې به مو ګټل، ته به ایس هم خرڅ کړي. دغه شانتي دې خلکو له دغه کچې مکاني دا خلک لالچ ورکړي، د سړي په فیسبوک باندې یا په ټلیفون باندې یا په یوټیوب باندې د هغه کار ته وګوري چې دې څه کار کوي، نو په هغه کار کې لالچ ورکړي. چاته وایي ما سره لرګي ټالونه دي، یا داسې جینکۍ پیدا کړي دي چې هغه جینکۍ ورته دا خبره کوي چې یاره زه یتیم یم، زما ډېر سامال دی او ما سره واده وکړه. نو یو واقعه ونه شوه، تورنزو نه دې نه مخکې فضل جان لاړه، بیا د هغې نه پس یو بل افغانۍ لاړه، فضل جان هم افغانۍ و، اکثریت پکې د دې ضلعې سره تعلق نه ساتي خو دوکه کوي او د دې ضلعې نه ځي، دا سړېرونه لاړل. اوس د تورنزو نه یو بل تللی دی چې دغه تورنزو سره هم تعلق دی او سرکي سره هم تعلق دی. دا تاسو د تصویر نه دا ځوان دی وخت کې د دغه ډاکوانو په ولقه کې دی، بچی یې پریشانه، مور پلار یې پریشانه، خاندان پریشانه، خو په څه کې تللی؟ په لالچ کې. دلې لالچ ورکړی دی چې هلته تللی دی نو هلته په زنځیرونو تړلی دی، په یخ اوبو کې غوپې ورکوي، یو ډېر ظلم زیاتې ورسره کوي. نن په سرکي کې شاهنام خان د هغه ملګري او داسې نور یو شمېر خلک راغونډ شوي او دې دپاره د ریاست نه غوښتنه کوله او د 400 سیاسي خلکو نه غوښتنه کوله چې ده خو یو غلطي کړې ده، خو دلته کې ورپسې بچي پریشانه دي، مور پلار پریشان دي، کور ودانه پریشانه ده، نو د دې دپاره څه بندوبست وکړي. خدای کچې مکاني نه چې کله کس بازیاب کوي نو د ریاست کار څه وي؟ بې حسي چې دوی ته پته لګي چې دوی یو کس په لاهور کې مزدوري کوي، بلې په سند کې مزدوري کوي، بلې په بلوچستان کې، نو دغه ځای پولیس دغه بې خونده پولیس په ځي هغه کس په اغوا کوي، دوی ته به وایي چې موږ د نه کس اغوا کړو، موږ له دغه کس راکړه چې دا کس درکړو. دومره په دغه کچې مکاني باندې دا ریاست ناکامه شوې ده، ادارې ناکامه شوې دي. دا د 400 نه یو واقعه ونه شوه. نو زما دې خلکو ته خواست دی چې تاسو په شارټ کټ باندې ځان مالداروي او خلک د لالچ درکوي او څه وینه او هلته کې بوځي نو هلته کې بیا وتړي. نو یو شمېر کسان په دې کې د 400 نه او داسې د پښتونخوا د نورو ضلعو نه او اکثر دا پښتانه دوکه کوي، دغه خلک په دې پښتنو یې داسې خوند موندلي، چا نه 25 لکه، چا نه 30 لکه، چا نه 50 لکه، چاته وایي د لرګو ټال مې دی، چاته وایي دوکان مې دی دا خرڅومه، چاته وایي واده کومه، د رنګ رنګ دغه کې او بس په دې طریقه باندې دغه سیسټم روان دی. دویم ګرانو کتونکو را به شو نن سبا دا ډالر چې کوم دی ډېرو خلکو نه ډالر برآمد شو، په دې باندې روکتام دغه شو
دا دغه آرمي چیف یو کردارو چې دغه سمګلرانو خلاف یې اپریشن روان کړی دی یا په دې ملک کې کوم چیف جسټس راغلی دی یقینا دې وخت کې چې کومې فیصلې د کلونو پینډنګ فیصلې چې کوم دین هغه پوری خلق کړي او په عدالت باندې یو واره بیا ډېره موده پس د ثاقب نثار او تابندیان له وروسته چې کوم دی اوس لږ لږ اعتماد بخالیږي الله دې کړي چې دغه د دوی د فیصلې دغه شانتې قایمې وي څنګه چې د الیکشن اعلان یې وکړو. نو دغه سره آرمي چیف چې کوم دی دې وخت کې د سمګلرانو خلاف د غیر ملکیانو خلاف کوم اپریشن روان کړی دی نو دې سره به زموږ په دې ملک کې به میاشت دوه چې کوم دی نورې سختې وي. اوس به بیا تیار خواره به راځي الیکشن به کېږي او تنخواګانې به اخلي او خپلې مسلې بیا نشي راپورته کولی خو دغه هم د وخت ضرورت دی ځکه چې آرمي چیف صاحب هغه د جمهوریت خواخا دی ګینې دې وخت چې کوم نظام روان دی نو عوام دې وخت کې مطمئن دي خو دې سیاسي خلکو ته زما دا خواست چې دې نه سبق واخلې تاسو چې دغه کورسو ته ورسئ نو یکدم بدل شي بیا سره د قام بالکل فکر نه وي اوس په بیا د خلکو دواګانو کې ګرځي خلکو ته به ورونه وخی خو بیا د قوم مسلې چې کوم دی قوم نن بېروزګاره دی او په لکو خلک دا ملک پرېږدي او بهر ته تښتي دا ستاسو د دې سیاستدانانو د غلطو پالیسو په وجه باندې. خو ګرانو کتونکو په تاریخ کې زما په صحافتي دور کې آرمي چیف جنرال عاصم منیر یقینا چې کوم اقدامات پورته کړي دي د خلکو یو واره بیا په فوج باندې خو اعتماد بخالیږي لګیا دی او عاصم منیر سره د قوم کومه مینه چې ده نو هغه خو لیدل کېږي. نو دا یو ډېر ښه اقدام دی چې دا موږ وستایو او په دې ورته موږ ډاډ ورکړو. ورسره د آرمي چیف صاحب نه هم دا غوښتنه کوو او د واکدارانو نه هم دا غوښتنه کوو چې زمون په دې ملک کې دا بدامني شروع شوله په ایربیس باندې دغه ترهګر ورځي او په ایربیس باندې حمله کوي. سوال پیدا کېږي چې زمونږ هغه انټیلیجنټ ادارې چې هغه نظر ساتي په مشکوک کس باندې د هغه نظر چرته لاړو چې یو سړی دومره زړور شي چې هغه په یو داسې ځای باندې ورځي په ایربیس کې 8 کسه هغه شهیدان کوي. هغه کې د بده مرغه زموږ د 400 ضرور چې کم دی نو هغه په اف سی کې وي خو په فرنټیر کور کې وي خو په آرمي کې وي خو په پولیس کې وي نو هغه به قرباني ورکوي. نو د ترنو ډاګې پکې یو ځوان چې کم دی هغه هم شهید شوی دی او دا په ایربیس باندې یا د آرمي په چوڼۍ باندې یا په سی ټي ډي په دفترو باندې یا په پولیس باندې دا حملې کول هغه د ضیا وخت یاد تازه کوي چې کله باچا خان وفات شو نو د انډیا وزیر اعظم هغه د باچا خان جنازې له راځي د پیښور په ایرپورټ باندې جس کوشي هغه هم ترې کوشي خو تر دې وخته پورې زمونږ د پاکستان ادارې نه وي خبر وزیر اعظم نه وي خبر د پښتونخوا گورنر نه وي خبر وزیر اعلی نه وي خبر. نو هغه وخت وګوره دی 2024 ته وګوره چې په دې جدید دور کې خو زموږ د ادارو دا ناکامي ولې ده په دې باندې لږه نظرثاني پکار ده چې زما په ملک کې دغه خلک راځي او دغه بیا داسې ځای ته ورځي زه په بازار کې وکي په منډۍ کې وکي په جنازه کې وکي په بل ځای کې یو ځای ته محفوظه نه دی دغه درندګانو نه په خود دغه شانتې ځای ته چې در رسي نو دلته کې ډېر لوی سوالونه راپورته کېږي. یا اے پی ایس واقعه ده یا چې کوم دی په قصه خوانۍ کې ده یا چې کومه ده دغه پولیس لین باندې کومه وشوله نو دا د دغه ادارو ناکامي په ګوته کوي. نو په دې باندې نظرثاني پکار ده. الله دې کړي چې زموږ په دې ملک کې امن راشي چې دا ملک نو موږ به یو او بل آرمي چیف صاحب چې کومو د غدارانو خلاف اپریشن روان کړی دی کوم دغه لونډو لپاړو ډېر داسې ثابت شو ډېرو ذمهوارو خلکو دا کوم سیاسي خلکو چې دې وخت کې د بعضې خلکو نه نفرت کوي او ډډه دې کوي نو هغوی باندې ثابت شو چې دې راله کار کوي د اسرائیلو له کار کوي په دې ملک کې نو په هغې باندې ډېره موده پس لاس واچولی شو او ډېر زر د هغه به هم راښکاره شي. نو دغه شانتې خلکو موږ هم ترې نفرت کوو او آرمي چیف صاحب چې د سمګلرانو خلاف کوم اپریشن روان کړی دی دې سمګلرانو سره د دغه ادارې خلک هم ملو دي او پولیس هم ملو دي او سیاستدانان هم ملو دي نو د دوی خلاف چې اوس کوم د اپریشن فیصله کړې ده یقینا دا ډېره سایلو ده ځکه چې دلته کې خودکش بمبار تیاریږي دلته کې
څوک چې آیس کی د دنه به یا تختی یا به مړکې یا به علاج کې یا به دې تختی. نو هر کلي کې چې کوم دی دغه شانتې خلک را پیدا کېږي، خو چاړه ورسره یو، خو چاقو ورسره یو، خو تبر ورسره ګزار د باندې کوي. په ځان نه دی، هغه تر سړی بلا ښکاري. نو خدای دې کي چې په دې کې خو هم کامیاب شي. خو ګرانو کتونکو چې زما دا ویډیو ګورئ اوده کېږي او په ځان کمبل راواچوئ، نو لږ سوچ وکړئ چې آیس نشه موږ په کم حکومت کې وپېژنده، د سویلر نشه موږ په کم حکومت کې وپېژنده، آیس یکدم په دې ملک کې څنګه زیات شو. د دې نه مخکې به چرس و، هیروین به، پوډر به، وفین به. اوس د آیس نشه چې کومه ده دا ډېره خطرناکه نشه ده. دا په کم وخت کې په دې باندې لږ سوچ وکړئ، تاسو ته به د ملک د تباهۍ د سوکالۍ پته ولګي. ورسره یو ډېره اجتماعي مسله او ډېره مهمه مسله دې سیاستانو ته وړاندې کومه، کوم چې به د 400 نه سیاست کوي، الیکشن کې به برخه اخلي، خو تاسو ته د خپل اجرو خلک نه در رسوي، تاسو ته د خپل پیګان نه در رسوي، تاسو سره د قوم فکر نه وي، تاسو به اوس کوڅه کې ودرېږئ خلکو نه به ووټ غواړئ، نو تاسو ته دا پته وي چې دا یوه میاشت شوه په 400 کې بجلي نشته، ګیس نشته، ماشومان سهار په ناخره باندې سکولونو ته ځي. چېرته په دې سوچ کړی دی؟ په زیم یونین کونسل کې د شپې 4 بجې بجلي راځي او مازدیګر 4 بجې ځي او صرف 1 ګنټې نه راشي او بیا 3 ګنټې نه وي. یو پی ایس په هغې نه چارج کېږي، موټر په دغه 1 ګنټه کې څوک په جوماتونو کې د اوبو قلت دی، تکه توره تیاره ده، هر سړي څه یو پی ایس نه دی لګولی، هر سړي چې کوم دی نو څه پلانټینګ نه دی کړی د سولر. نو زه دې سیاستدانانو ته لږ وایم چې د خدای دپاره قوم سره مخلص شئ. دا قوم بیلونه هم ورکوي او مینتونه هم کوي او په تیاره کې هم دي. موږ چې کله د وابډې والا نه په دې باره کې تپوس وکړو چې دا څه لوبه روانه ده، نو هغه وویل یاره دا وزیر اعظم اعلان کړی، نو وزیر اعظم ته صرف دا 400 په نظر راځي، ځکه چې 400 د سیاستدانان ورته بې حسه ښکاري. او بیا تحصیل تنګي کې چې کوم بدخال دی، نو دا کاکړ صاحب په دې کې کاکړ دی، خو زه کاکړ صاحب ته وایم چې کاکړ صاحب تا د صرف د 400 په نظر راځي، هم په خال رحم وکړه. زموږ دې وخت کې یتیمان هم یو، یسیران هم یو، دا سیاستدانان هم تپوس نه کوي، دوی په خپلو مزو کې دي. نو دې وخت کې زه د 400 ټول سیاستدانان ګرم ګڼم چې نن بیلي نشته، ستاسو بچي خو په غټو غټو سکولونو کې او په غټو غټو بنګلو کې اوسي، نوکران چوکران دغه هر څه وي. د غریب د بچي دې ټایم کې لږ احساس هم وکړئ کنه. او چې ووټ ته والی نو بیا خو لکه د نورپرست د ګل چې کوم دی یا د پیري په فیسبوک را نازل شي، بیا هم څوک نه ویني. زما هم دا 2 کاله صحافت کې 3 کاله دا سیاستدانان دي د 400 ده. زه اکثر په اپوزیشن کې ځکه چې زه قانوني مسله راپورته کوم. نو دې 400 سیاستدانانو ما الله کلاس فورم نوکر نه کړ، ولې وي دی ما پسې وایي اجتماعي مسله روچتول دا هم نه دوی نه خوښه، دوی پسې بیا خبرې کول نه به دوی به خپلو مزو ته هلته پرېږدي. نو دې وخت کې خو به راشي سیاست وکړې، د قام زړه وګټئ. دا بیلي ولې نشته په تحصیل تنګي کې او په زیم یونین کونسل کې ولې نشته؟ نو زه دې پیګانو ته وایم چې دا ستاسو ورته میسیجونه رسوئ، نو لږ دام ورته ورسوئ چې قوم په مسله کې دی، قوم ته نه بجلي شته او نه ګیس شته، او غلاګان هم دا غټ خلکه کوي، غریب سړی هغه بیل ورکوي په دې ګرانه کې، په دې مزدورۍ کې. نو تکه توره تیاره ده په 400 کې په تحصیل تنګي کې ډېر بد خال روان دی. الله دې زموږ په خال باندې رحم وکړي، الله دې دې سیاستدانانو کې د الله یره را پیدا کړي، دې کې یره نشته دی. دې وخت کې په دمپادو په دغه کې داسې ډوب دي چې بس سیاست او ووټ او خدمت، څه خدمت کوئ بغیر تنخواه یې کوئ. تاسو به اوس پاشئ څملو ته به ورسئ، تنخواګانې او مراغات او پروټوکول، ستاسو به پروټوکول څومره پیسې لګي چې صرف تاسو پروټوکول غم کې ختم کې او یو کال دا تاسو خپلې تنخواګانې وانهلې د IMF قرضه پې ختمېږي. خو تاسو قام سره مخلصه نه یې، نه د قام د ګرانۍ غم د سره شته، نو د ارزانۍ غم د سره شته، نو د ترقۍ غم د سره شته، نو د سوکالۍ غم د سره شته. ټایم ته جوړه کړې ده، اوس ټای پکې کوئ. نو دې وخت کې
د وابړې والا چې 400 سره کم ظلم زیاتی روان کړی دی، بیا د نگران وفاقي حکومت او بیا د سیاستدانانو د خاموشي دا ډیره د اندېښنې وړ ده.